نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين صدق الله العظيم سورة الشعراء نلسم پارا یوسل پنزم نمبر آیت دے رکو دمخ کے رکو سرا رفت او مناسبت دادی دمخ کے رکو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت دلیل واقعات ابراہیم علیہ السلام بیان شو اس پدے رکو کی نبی علیہ السلام در رسالت دلیل واقعات حضرت نوح علیہ السلام بیانی نوح علیہ السلام واقعہ مخی صورتن کی بار بار تفصیل سر ذکر شوید یا بالخصوص بصورت الاعراف اور بصورت یہود کی تفصیل سرا بیان شوید اس پدی صورت الشعراء کی نوح علیہ السلام واقعہ اجمالا بیانی نوح علیہ السلام اللہ پاک بالقوم تا راولے گو قوم تیر اللہ پاک دین دعوت ورک بلا ذمہ داری قوم تا اڑان دکا چیزد اللہ پاک رسول یم زمان تابداریوں بھی او دا اللہ پاک نحو یریگی نا فرمانی مدو او بیوتو قبل چتاستکم دین زبیانو نبدی دین باندی تاسو ناس دنیا نغوانو و دا یو اللہ پاک بندگیوں کئی زمان تابداریوں کئی مخالفت مکو قوم تکبرانا انداز کی نوح علیہ السلام تووی آیا منگستا خبر امنو حقیقت دانی چستا تابدار خلق طول کمزوری غریبانان او سپک خلق نوح علیہ السلام کی تو فرمائے کہ دے قوم کم عمل ندی باغیبات اللہ پاک خبردار دے غبت لور کی ماتا دے علم نشتا البتہ کتا سوئی چمنگا مالدار یودا غریبانان دزان نپوشڑ نزو دا غریبانان دزان نشم شڑلی یادی قوم نوح علیہ السلام تدم کی ورکا کچری تو دین دی دعوت نمن نشوی نمنگ بتا رجم نوح علیہ السلام دا اللہ جل شانہونا سوالکو اللہ رب العالمین پا حکم باندی کشتے جوڑکنا کشتے کے مومنانو تا نجات ملوشو او دا نوح علیہ السلام بقایا قوم کافران اللہ پاک حلاک ورپسی رکو کی دہود علیہ السلام تذکرنا ہود علیہ السلام اللہ پاک عادیانو تا نبی را لے گلو چداہم دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل واقعات ہود علیہ السلام قوم تا دا اللہ پاک کا وحدانیت دعوت ورک او ہود علیہ السلام ہم دے قوم تا دا نوح علیہ السلام پشان خبر اکڑا چی زمان دا دن دا بہنت بدلا تاسن نوارو دا بدومات اللہ پاک راکو بیا داود علیہ السلام قوم عادیان دی پا دنیا کی دیر وجودن لحاظ سر غٹ غٹ او پالوانان جدید تذکرہم پا سورة الاعراف اور سورة ہود کی تفصیل سرا بیان شوید ندی بزان لا غٹ غٹ مانے او محلات جوڑول او دی پا دنیا کی خپل نخی پری خودی چرست و خلق تیادگار پاتیش ہود علیہ السلام کی توی چتاز اللہ پاک اغزات نبو یری گئی او زمان تابداری اکی مخالفت او نافرمانی مکرو بلکل چتاسو عادیان چا سر جنگ کوئی نو تاسو پاغے کے دیر دا حد نتجاوز کوئی بلد اللہ پاک اغزات نبو یری گئی چتاسو لے دا غٹ غٹ وجودنا او نعمتن در کری تاسو لے بچی باغنا او چینی در کری دا غزات تابداریوں کی ایمان دوڑی زمانہ فرمانی مکوئی
یا قوم هود علیہ السلام توی که تمنگ تا نصیحت کیو کنکی منگستا پا خبر عمل نکو دا کمی خبری چی تمنگ تکی دا پخوانے خبری دی مخی پیغمبرانو کردی دی او ستم کے او استا چی کم وینا دا چی منگ تا با عذاب ملوشی منگ تا عذاب نرازی نا عذاب شتا نا قیامت شتا نا حساب کتاب شتا هود علیہ السلام دا اللہ پاک نا سوالو اللہ پاک دے اقبل ذمہ داری اولان دکھڑا اللہ جل شانہ هود علیہ السلام قوم عادیان و بعد عذاب راوست تیز ہوا پی راغلا او غروزی اتروزی وشپی پدی باندې تیز ہوا اچلے دلا داغین بعد اللہ پاک دی ہلاک ندا هود علیہ السلام کا قوم دا عادیان و تذکرہ اللہ جل شانہ ذکر کی پدی واقعات ذکر قول کی مومنان تعالی پاک نصیحت کی کہ تاسو ددا سے خلق د عمل النزان وساقی کم خلق چې هلاک شوی دا غینا عبرت حاصل د پیغمبر تابعداریو کی نجات تاسو ورسیږي ځکه چې چا د خپل وخت پیغمبر تابعداري کړي دا الله پاک هغه ته نجات ورکړي تاسو د نبی علیہ السلام تابعداریو کوي الله پاک به تاسو ته نجات درکړي او که مخالفت مو کو څنګه چې د نوح علیہ السلام قوم او د هود علیہ السلام قوم الله هلاک کړی دي تاسو مسلمانان ته هغه شان عذابونه ورسېږي نو فرمایي کذب قوم نوح المرسلین تکذیب کو قوم د نوح علیہ السلام د پیغمبرانو دې خو د یو د نوح علیہ السلام تکذیب کړو او د یو پیغمبر تکذیب دا د ټولو پیغمبرانو تکذیب ذکر اللہ فرمائی دا پیغمبران تکذیب اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون ہر کلچے اوی بیتا رود بیچ نوح علیہ السلام خاندانی الا تتقون تاسن یریگی نوح علیہ السلام دا دید خاندان دا خپل خاندان سڑی و تو نوح علیہ السلام آیتا سن یریگی چی مان رو انی لکم رسول امین یقینا استاذ پار رسول و امانت داریم فاتقوا اللہ واتعون فاستاذیو اللہ پاک نو یریگی زما تابداریو ایمان روڑی وما اسألكم علیہ من اجر نوزن پالم تاسنا پتی دن باندی سبدلا ان اجر الا على رب العالمین ندد وبدل زما مگر پر رب العالمین باندی دا فاتقوا اللہ واتعون فاستاذیو اللہ نو یریگی زما تابداریو قالوا امید قوم انؤمن لك واتبعك الارذلون اي من استاد تصديق کو حالدار چتا سر ملګر دي بیکار خلق قال وما علمي بما كانوا يعملون نوح عليه السلام او نشتري ما علم باغس چي دي سکي ان حساب الا على ربي لو تشعرون ندي ددي قوم زما حساب مگر زما پر باندې کچري تاسو شعور لري او پیږي وما انا بطارد المؤمنين او زنيم شړون کې مؤمنان لرم ان انا الا نذير مبين زن يمغر يرون كفاريم قالوا بيدي قوم لئن لم تنتهي يا نوح ولتكونن من المرجومين اجرت من نوح عليه السلام مدد قبل دين نتبشي درجه كريشو خلقنا قال رب ان قومي كذبون ونوح عليه السلام اے رب زما بشك زما دي قوم زما تكذيبكم فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين پس تا جدائی را ولب ما بین زمود دوی کی دا جدائی را وستو باندیو ما تا نجات را کسر زما دا مومنانونا یعنی ما تم نجات را کو زما سر مومنانو تم نجات ورکو فانجینا ومن محو فی الفلک المشحون پس من دت نجات ورکو دا سر چکم مومنانو پڑک کشتے کی ثم اغرقنا بعد الباقین بیا من غرکل پس زدنا باقی خلق ان في ذلك الآية يقنا فدي واقعا كخامقا نقض الله دا يوالدا وما كان أكثر مؤمنين أو نكثر دي مؤمنان وإن ربك لهو العزيز الرحيم أو بيشك استعرب كده خامقا غالب ورحمك انك ذات كذبت عاد المرسلين تكذيب كده عاديان دا پیغمبران إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون کلچو گی ترور ددی هود علیہ السلام تاسو نه یری گئی انی لکم رسول امین یقین استاذ پار رسول و امانت داریم فتقوا الله واسعون فاستاذ الله نه یری گئی زما تابعداری کوي وما اسالكم علی من اجر ان اجر الا على رب العالمین او زنوار تاسو په دې دین باندې سبد نه د بد زما مگر پر رب العالمین باندې دا اتبنون بكل ريع آية تعبدون آيات جوړوي په چت زبان یو علامه یو نشانه حبس وتتخذون مصالح لعلكم تخلدون او تاسو جوړوي محلات د پاره دي چې تاسو همیشه درته
وإذا بطشتم جبارين ورکل چې تاسو پچا حمله کوي نو حمله کې په ظلم سره فتقوا الله واتقوا فساد الله پاک تابعداري کوي زمان د یو الله نه ویریږي زما تابعداري کوي واتقوا الذي امدكم بما تعلمون او تاسو ویریږي د الله پاک غزاد ته چې تاسو امداد کړی پاس چې تاسو پیږي امدکم بانعام وبنین الله پاک تاسو امداد کړی په ځامن په نعمتونو په ځامن باندې په جنات وعيون په جنتونو په عيون په چینو باندې ان يخاف عليكم عذاب يوم عظيم یقینا زیریکم پتا د عذاب د اورز چې هغه لوی ورځ د قیامت قالوا وی سواء علينا وعستم لم تكن من الواعظين برابر د پمن باندې کته مون تنسیت کې یا تنه د نصیحت کوونکو نه ان هذا الا خلق الاولين ندی دا نصیحت مگر د پخوانو خلق عادت ندی وما نحن بمعذبين او من یج من تبع عذاب ملو شي په دنیا او په قیامت کې فكذبوا فهلكنا فذكذب کو داود علیہ السلام پس من هلاك ان في ذلك الايه يقينا فري واقعات خامخانه قد الله د یوالي وما كان اكثر مؤمنين او نو اکثر د مؤمنان وان ربك لهو العزيز الرحيم او يقينا استعرب چې خامخا غالب او رحم کوونکی ذات دی واقعا